تاسو ته به دا پته وي چې د نن نه یو څو ورځې مخکې تقریبا میاشت مخکې دوه مخکې د اکنامک زون حوالې سره په داسې دینځای کې څه خبرې کېدې د دې حوالې سره نن دا میټینګ چې کوم مونږ راغوښتی وو دا خو یو شارټ په نوټس باندې و زیاتره خلک پکې وزګار هم نه وو رابطې ډېرو خلکو سره کړې وې زه ډاکټر نوشاد صاحب ته دعوت ورکوم چې هغه تاسو ته په دې اکنامک زون په حوالې سره هم خبره وکړي او بیا چې د دوی لکه څه مشوره د موسیقۍ د خلکو یا زموږ د دې خلکو د هغې حوالې سره کوم یاده کوم یره په یو لنډ نوټس سره تاسو زموږ خبره شوې ده په دې نوټس سره تاسو خبره به زما خیال دی مستقل پکاري دی هم کم دی د اکنامک زون په حواله سره خو تاسو ته پته ده څنګه خبرې به درته لیکلي تاسو ته دا یو د دې د دوه درېو کالو پسې باقاعدار دی چې دا د 1963 کلونه د بدو د وخت نه دا یوه خبره ده روانه ده موږ د هغې نه نه خبر په دې حکومت کې د اکنامک زون په نوم باندې یو پراجیکټ دوی منظور کړی دی دا پراجیکټ زما خیال دی دوه نیم کاله مخکې زموږ په مېلمانه راغلي دي کشنک نه زه په هغې کې د چمبر ممبر ومنو دا ممبرتوب په حواله سره کړی وو په هغه ورځ باندې دوی هم ناست دوی راغلي وو نو چېره دا مالونه ورسره وو نو ما چې وویل چېره دا راشه چې دا کسان راغلي که دوی سره کېږي ټیک ده دوی خبرې وکړې خو په هغه وخت کې خبره نه وه خو چېره که دلته اکنامک زون وشي نو هغه څنګه یې په دې علاقه باندې نو موږ چېره اکنامک زون خبره ده په دې کې دغه نشته دی دغه جګې ولې وګورئ چې هغه یو غیر آباد جګې داسې جګې چې هغه د چا په کار نو چې دلته به دې علاقه میلاو شي نو باید دا خو دوی پنځو خو ډېره غټ جګې دی دا لاک 1.5 لاک کیلومتر علاقه ده په دې باندې نو دا ولې وګورئ که دا نه وي نو ابرزیل ته لاړ شئ بره لاړ شئ چېرته وګورئ ولا نو چېره نه دا معلوم کوي چې نه زه په دمالې طرف کې شي وو بیا یې په عادتونو خبره کوله یو یې د رامیال دا سایډ یاد کړو چې دلته یو ځای دی بیا یې د باکنډۍ نه چې راوځي دغه دی دا باکنډۍ والا زما خیال دی د باکنډۍ والا خپله ځمکه وه یو کس هلته ناست و بل پېژنم نه یو کس پکې ناست و هغه وایي چېره زما یا د دې شوې سره یو ځمکه وه 800 کناله وه هغه خرید دی که څه هغه زما په دې کې باندې دې خلکو په خپله وي ما ته تاسو په علاقه باندې ما یې زموږ خپله 100 کناله ځمکه ده د وچ طرف ته ده او د هغې سره نوره ځمکه زموږ نشته زموږ به 100 کناله ځمکه ده او 100 کناله خو دا ډېر ده او هغه به زموږ مرضي که زموږ په مرضۍ باندې که چېرې ټیک ده ستا به څه مرګي نو ما یې 3 شي به ماله جوړه کړي دوی ستاسو ده کارخانې به بیا جوړوي نو خو زما ذاتي مسله ده د هغې نه بعد بیا نه تپوس شوی نه ښه شوی نه بد شوي بس هغې دوی بله ورځ زموږ په روژه کې خبرې وایي چې یاره دلته خلک راغلی وو او دا ځمکې کتلې خبره ده نو زه ښکته ومه چې زه رالم نو دا مالک موږ راوغوښتو دې کلي ته چې هلکه ته په دې دغه باندې ځان خلاص کړې ویې چې یاره دا خو زما د لاس کار دی او زه وایي کوم دی نو چې ویمه یې به وکړو نه ویمه جدوی تاسو بلکل تاسو بېغمه اوسئ تاسو به خبره ده په هغې کې مونږ کمیټي وایي چې تاسو مونږ جوړه کړه کمیټي خو مونږ نه جوړوله خو بس زمونږ یو کس چې زمونږ دغه کمیټي چې تاسو ماله کمیټي جوړه کړئ او ماله دا لیکل راکړئ چې یاره تاسو به زما سیاسي مخالفت نه کوئ زه به د دې نه کینوې خبرې مونږ وایي ټیک ده مونږ دا کمیټي جوړه کړه د اختر په 3 ورځ باندې د وړوکي اختر په 3 ورځ باندې مونږ دا کمیټي لاړه او ته بیا مونږ وویل چې هلکه ته دا شی مه کوو بس دا شی ته بدلوي ته به دلته کار څه کوې خو زمونږ خلک 800 کناله تالي دا 800 کناله د 2000 کسانو دا ځمکه ده موږ حساب وکړو نو په دې کې 2000 کسان نو
نیم کنال خو د چا د کور نه لګي واخر ته دې زمونږ نالې نو کارخانې وکړه هغه ټول موږ په هغه وخت کې موږ څه هغه راکړو چې یاره هغه چې بچي او تاسو فکر دې چې تر وځي او تاسو دا وکړو تاسو موږ دا ټیک ده بیا د ما خلک کور لګېدل په دغه وخت نو لګېدل چې کور ولګېدل بیا موږ وایو چې هغه د په دې کور ولګېدل موږ ته دا که موږ ته څه وایي بیا موږ راوغوښتو تېرې ده نو دا ټول خلک زموږ د کلیوالو سره راغوښتو چې یاره ته کار وکړه موږ وایي چې ته موږ ته یوه خبره وکړه چې ته څه کوې نو وایي چې یاره دا خو زما اختیار دی دا زما خبره ده دا زموږ چې کوم دی دا به نه کېږي تاسو په سیکشن 4 باندې څه کوئ بیا د سیکشن 4 نه زما خیال دی د دې دغه دی بیا سیکشن 5 ولګېږي بیا موږ راوغوښتو دا 15 ورځې 15 ورځې بعد دا به موږ راوغوښتو ده به بلکل دا موږ ته دغه کوو دا زموږ په کلي کې چې د ده د پارټۍ کوم کسان دي نو هغه پسې موږ ولېږل چې هلکه ته په یو خاطر هغه ځمکه نه لګېږي په دې کې ټماټر دي او په دې کې د خلکو د رزق مسله ده اوس کارخانې جوړوي دا خو غلطه خبره ده هغه چې بیا دغه وکړو نو ده موږ ته ووایي چې یاره دا انډسټري والا راشي نو لیکل یې زموږ نه واخېسته موږ ورته ټولو لیکل ورکړه چې یاره موږ ته دا شی نه منظور دی او موږ یې ته دا زموږ د کلي مسله ده هغه دوی بیا د فکر وکړو چې زه دغه راوالم انډسټري والا به راشي او تاسو ورته کښېنئ هغوی راغله هغه میلې ته ورته موږ لاړو موږ په هر څه پوه کړو لکه موږ له کوې موږ له د بورانو بابونه ولګوه د الوګو بابونه ولګوه موږ له د چیرې بابونه ولګوه دې خلکو یو خو دا د دې علاقې ښکلا به نه دره کېږي بلکې دې خلکو بدن جوړ شي د لوګو کارخانو د هغه کارخانې به څه دا دلته په درې جوړې شوي دي تاسو ته پته چې دې نه به د دې نه به د ساته کاله بعد تاسو ته پته لګي چې سره د تېل سره او د مختلفو معروف کار دی دا لوګي موږ کوي نه دا تاسو یو عادت او هغه ولګېدو بیا پته لګي چې دې نه څومره زهریله ماده دغه کېږي دا خبرې ورته موږ وکړې دی یې وایي چې ټیک ده د هغې نه بعد بیا موږ راوغوښتو بیا چې موږ راوغوښتو نو زه د میراوزر یو راشد خان موږ په درې واړو ویل چې یاره سره دا قوم نور په تیارو کې ماشه او هر څه چې کېږي که ته کېږې بس موږ نه مه راځه نو بیا ته کوه اوس ته دلته راځې او ته موږ په اعتماد کې والې او ته یو دغه پخې نو سبا بیا لانجې جوړې شي ورته ووایي چې یاره تاسو د دې اجنسو هر یو سیاسي یو کس تاسو راغونډ کړئ یو ځای ته او زه به د هغو د مخکې اعلان درته دا چې ما راوړی و دا خلک یې نقل کړي بس ما د دې نه چې ما لرې کړو بیا به هغه مونږ ټولو د اجنسو دغه د څومره چې د پاټو مشران دي ټولو ته موږ هغه راغله هغه ساعت کې ټول زما خیال تقریبا 10 کسانو خبرې وکړې په 10 کې 9 کسانو زموږ په دغه کې وکړې خبرې یاره دلته دوی نه غواړي دا شی مه کوه یو کس د خان چې زموږ دی نو هغه زموږ د هغه حمایت یې وکړو چې یاره دا به موږ دغه وکړو دا په هغه وخت باندې بس موږ راپاتې نو بیا مو وویل چې یاره زه تاسو ما ته د 31 پورې ټایم راکړئ اوس د 31 پورې دا تېر 31 چې و نن 31 پرون یې موږ ته وویل پرون یې ویل چې یاره دا راجي خان ته تپوس کړی و ویل چې یاره څه خاندل دا خاندلې بیا موږ یې ایمرجنسي ویل چې یاره دا اوس دا شی سبا پولیس راشي سبا دغه راشي زموږ جګړې ټول یو خلک په دې کې سبا موږ یو سبا نه بل سبا یو احتجاج پرس کلب ته به ځو په دې روډ باندې به ګڼه جوړوو هغه پرس کلب کې دا خبره کوو چې یاره که څوک دا غواړي څوک ولري څوک دا غواړي نو هغه ځای کې ورته جوړ کړه او هغوی چې څوک یې غواړي موږ یې نه غواړو زموږ سره د دې خبره ده چې یاره زموږ ځمکه موږ ډېر دی زموږ د قبر ځمکه هم نه رسېږي چې نه رسېږي په څه به پرې جوړوي لکه څنګه ګډه په کې دي تاسو دغه ډول زموږ د اوسکۍ د اوسکۍ هغه د پنډۍ د شاته دي ډېرې ده ټول ګورئ چې په یو کور کې دا خلک دي او په یو کور کې 10 کسان چې واړه واړه د هغې دپاره بیا موږ او دا هغې میټینګ نه بیا موږ دا ټول په دې کله کې کسان سپاره کړه علي حد ته راجیاز ته ګډه راډم باغوړی او باغوړی ټول زموږ سره په دې مظاهره کې تاسو ملګرتیا وکړئ او دا سیند که پوره منتور زموږ نه ختم شي
په دې کې خرابه ونې شي که مسله جوړه نه شي نو زمونږ یو مظاهره به کوو چې یاره پرس کلب د هغې دپاره موږ تاسو ته راغلي تاسو ته ریکوست یم کوو چې څومره په ګڼ تعداد سره موږ به راځو چې تاسو په ګڼ تعداد سره راشئ په دې مظاهره هغوی به ګڼ تعداد پوره مظاهره به د هېچا خلاف نه ده بس زمونږ خبره ده زمونږ خلک د دې نه ډسټرب دی د دې نه ورته مسلې دي نو چې دا شی دا ختم کړي بل هر طرف ته اسپن کې هم نمونه دي دي په دغلته رویدیا خوا د چېرته ښه غټه علاقه ده په کناله ځمکه ده هېڅ پې هم نشته نه پې ځنګل شته نه پې غټ هلته دي خو زمونږ دا خلک چې ما پکې دا ولیدلي چې یاره باروړی ته لکه دغه کړی باروړی کسان یې هم نه مني نو دا به پکې وي چې یاره څوک داسې مونږ نه منو نو ستا کور دی په مونږ باندې ولې به مونږ سره حکومت زمونږ سره ولې ته خو یو پي تا خو به یو څیز راوړی خو زمونږ نه دی خوښ زمونږ نه دی خوښ نو دا ته داسې لګي لوېږي چې د چا خوښي چا خوښي دی یا دې په مونږ کې ډېر څوک وښیي چې یاره هغې 800 کناله چې ده په دې کې یو کنال ده سړی وښیي چې هغې به رضا ورکړو بیا ټیک ده یو کس داسې نشته خو چې د چا نشته او هغه وایي زما رضا ده نو هغه په خپله رضا ده هغه نشته دا نور هم دې خلاصوي هېڅ وخت نه باندې نو زه تاسو ته بیا ستاسو شکریه ادا کوم په دې راغلو او تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو سبا د بل سبا 10 بجې موږ به 9 بجې را روان یو تاسو 10 بجې زموږ سره دې لږ نه ملګري شي په ګاډو کې پیاده او د کلب سره به موږ مذاکره کوو خبرې به کوو هغې کې تاسو مدد ان شاء الله